یا علماء کې یو عالم دی سعد الدین تفتزانی رحمه الله نوم د خپل قصه کوي وي زه ډېر کون ذهن وم ذهن مې ډېر بیکار استاد نه به مې چې سبق وی نه راته یادېدو بلکې بل طالب به چې غلط شو استاد به مې ورته وي ستا خو دومره بیکاره مازغه دي لکه د سعد الدین زه به مثال کې پیش کولم چې د چا بچي به سبق نه وي پلار به ورته وي ته هم سعد الدین شوې یوه ورځ کتاب ګورم نه ورباندې پوهېږم ډېر خفه شو زه خو سبق ته راغلی سبق مې نه یادېږي وی ژړا راغله په دې ژړا کې ویده شوم خوب کې مې یو سړی ولیدم راته وی سعد الدینه که دې خوښی لږ چکر ته به لاړ ما ورته وی نه زه طالب یم کور نه سبق ته راوتلی یم چکرو ته نه یم راغلی زه خپل کار کوه وی لاړ وی بیا راغی راته وی سعد الدینه دې باغ کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ناست دی ا دې غواړي ما وی چې هغه مې غواړي نو ځم په دې خوب کې مې کتاب بند کا ولاړه چې ومې کته باغ کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست دی وی راته مسکی شو راته وی سعد الدین ولې خفه ما ورته وی قربان خفه به نه یم مدرسې ته راغلی یم سبق دپاره سبق مې نه یادېږي کتاب راسره خبرې نه کوي راته وی خوله وازه که خوله مې خلاصه کړه لاړې مبارکې راوویستې زما خوله کې کېښوې راته وی ځه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د مجلس نه راووتم د خوب نه راویښ شوم کتاب راسته دی کتاب کې ویده شوی چې کتاب مې وکتو راته یاد بله پاڼه مې راواړوله راته یاد بله مې راواړوله راته یاد بله مې راواړوله راته یاد هر کتاب راخلم جواب راته یاد مدرسې ته لاړم استاذ طالبانو نه پوښتنې کوي طالب جانه وایه وی جواب زه ورکوم راته وی ساده ته خو پرونی ساد نه زه بل طالب نه پوښتنه کوم جواب ته راکې ورته کیسه مې وکړه بیا استاذ راپورته شو او غېږ کې ونیولم بیا به د ځان سره کېنولم ښي طرف ته زما اعزاز او اکرام یې کو بیا وروستو ته یو غټ عالم جوړ شو ډېر کتابونه یې لیکلي کله کله الله داسې وکړي چې یکدم د عالم کې یو اولیاو بزرګانو کې یو بزرګ تیر شوی هغې ته شیخ بابر رحمه الله وایي شیخ بابر رحمه الله امی و خو ډېر تقوادار او پرهیزګار و چاته به چې وکتو عالم ته د هغه سینه کې چې کوم علم و هغه ورته ښکاره شو مسلې به یې خلکو ته کولې علماو نه هم څوک نه خلاصېږي د سبق ویلی دی او که نه دی ویلی د وخت علما راجمع شو بادشاه ته ووی دا شیخ بابر چې دی امی سړی دی سبق یې نه دی ویلی خلکو ته مسلې کوي دا به زندیق شي ګنهګار به شي او صاحب دا بند کا د وخت بادشاه شیخ بابر رحمه الله راوغوښته ورته وی سبق دی ویلی وی نه وی مسلې ولیکې هغه ورته وی مسلې کوم خو صحیح کوم ورته وی وکړه مسله دي علماو ته د علماو غټ مجلس ناستو شیخ بابر رحمه الله پورته شو او خلکو ته ښه ډېرې مسلې وکړې علماو ورته وی دا مسلې کم کتاب کې دي وی زه څه خبرې
بادشاہ ته وی دا خبرې دي دته وی سبق نه دی یا د وخت بادشاہ شیخ بابر رحمه الله راونیوه کوټه کې بند ورته وی یوه شپه تا ته اختیار دی سبا به دې علماو ته د دې مسلو کتابونه ښیې او یا به درنه سر قلمو دا علما خو رښتیا وایي دی کوټه کې بند که حیران سو چې یا خدایا مسلې خو مې صحیح کړي دي خو کتاب خو راته نه دی معلوم وی چې هسې سبا مړ کېږم سر رانه قلم کېږي راشه نن ورته خوب وکړه ګورو به مرګ سره هسې مړ کېږم ویده شو تهجد وخت راغی دا چې څوک د تهجد ګزاري تهجد ته پورته کېدل عادتي بې الله را پورته کوي زمونږ اکثر ملګري سار مونځ ته نه پورته کوي ولې وایي زه ویده پاتې شم دا چې چا سره غم دی هغه ویده پاتې کېږي کله د شپې ویده کېدی څومره خوب کمم یو دعا کوئ خدایا ما په فلانی بجو باندې راویښ کا او مقه وخت به دې راویښ الله به دې راکړي دا تجربه وکړئ باقي چې دې راویښې تکړې او چې بسترې نه نه پورته کېږي خو بیا ستا کار نیکان اولیا بزرگان چې دي هغوی ته بیا کله کله خپل پیر مبارک خوب کې راځي ورته وایي پورته شه تهجد وخت دی د یو پیر او د یو شیخ انتخاب ضروري دې سره سړی علم کوي اغوړ شي زندگی ور سره غوړه شي ځکه دا بره مشایخ ډېر غیرتیان دي دې بیا نه پرېږدي دی ویده شو تهجد وخت راغی خپل پیر مبارک ورته راغی پورته شه تهجد وخت دی نو چې سترګې راوغړولې وی نه پورته کېږم وی هسې مړ کېږم نن خو خوب وکم که نه وی نه کوم تهجد بیا ویده شو بیا ورته خوب کې راغی ورته وی پورته شه تهجد وخت دی چې بیا سترګې وغړولې ویلې نه پورته کېږم نه کوم تهجد ستا د لاسه خو دا دی سبا په دار کېږم بیا ویده شو دریم کرت ورته بیا راغی ورته وی پورته شه شیخ بابره د هر څه نه خبره او د مشایخو نظرو چې راپورته شه ټولې مسلې ورته یادې وي او کتابونه هم ورته یاد هرې مسلې کتاب او صفحه او جلد ورته یاد تهجد یې وکړه او سارې بادشاه ته وی علما روغاړو علماو ته به یو مسله کول او کتاب او صفحه خدا کله کله کېږي ګوره طالبانو کې یو طالب استاذ ته وی ورته وی علم زده کومه اسانه لارې کومه ده ورته وی اسانه لارې دا ده چې خضر علیه السلام به پیدا کړي هغه به درته دعا وکړي چې دعا یې درته وکړه بس مولا به شي وی دا به کوم ځای کې وی دا د دریابونو په دې غاړه کې پیدا کړي دی لاړه دریابونو غاړه ته ګرځېدو خو خضر علیه السلام یې پیدا نه کړ یاره وی خضر علیه السلام نه کار ونه شو دا خضرین به ورته ودرو طالبان چې کتاب ګوري نو داسې دا دواړه سنګلې ورته درئ کتاب ته ونښته لس کاله سبق ووي لس کاله بعد کور ته روان شو او داسې اوچت اوچت روان دی ځکه د علم نه ډک کور ته نارسیده په یو چوک او جاده کې خضر علیه السلام ولاړ ورته وی طالب جانه کوم ځای نه راغلی وی سبق نه وی سم دی وی سم دی او یو پوښتنه به درنه وکړم ویلې وکړه که پوښتنه یې ترې وکړه طالب یې بند طالب وی لکه چې سبق مې سم نه دی ویلی کور دروازه ورته ښکارېده دروازه یې پرېښو بیا راتاو شو بیا یې لس کاله نور سبق ووي لس کاله بعد راغ بیا په هغه چوک کې خضر علیه السلام ولاړ ورته وی طالب جانه چیرته تللی وی سبق ته
دیو دی وی بالکل ای پختنه وکم وی وکا پختنه چې وکړه دی بند کو یاره وی سبق مې لکه چې صحیح نه دی بیا لاړ لس کاله بیا سبق سمه خواري وکړه چې بیا راغی بیا ورته خضر علیه السلام ولا ورته وی طالب جانه سبق دی وی ومې وی پختنه وکم وی وکا خضر علیه السلام به پختنه کوله د به جواب ور لکه سمه خواري کړې وه طالب یې بند نه کو ورته وی طالب جانه ودې پېژندم وی نه وی خضر علیه السلام ویا خوا کېږه تا خو زه مړ کړم تا پسې زه 2-3 کاله وګرځېدم او دلته د 30 کاله په عذاب اوس وی زه خضر علیه السلام خو دعا به دې اول نه کړې وه ملا شوی به الله کله کله داسې کوي چې یکدم دې ملا کړي خدای عام قانون نه دی دا د خدای پاک د رحمت او د مینې یو قطعه ده یو کرشمه ده کله الله انسان ته ورکړي آدم علیه السلام ته یکدم علم د زرګونو د کروڑونو د اربونو شیونو سلورم قول امام رازی صاحب لیکلی آدم علیه السلام ته الله د ټولو شیونو علم هم ورک او یو بل کمال د هر شي د خاصیتونو علم هم ورک مثلا دا اور دی ورته وی دا اوبه ګرموي دا ډوډۍ پخوي دا کتخ کوي دا په دې ژمي کې یخنۍ کې ضرورت ورته پیدا کېږي د دې دا سکروټې چې دي دې باندې جوار هم پخېږي تریخ چونکې بې د پاسه پکې دی ښي وباسي د دې خاصیتونه هم ورته بیان دا بوټی دی دغه نوم دی دغه خاصیت دی که څوک یې داسې استعمال کی فلانی مریضي لرې کوي که داسې استعمال کی فلانی مریضي لرې کوي وی علم و طب هم الله ورته دا اوس چې څومره ډاکټري ده او طب دی دا د آدم علیه السلام د علم حصه ده ګوره او د ځان نه چا نه دي پیدا کړي دا سلسله وار را روان ډاکټران چې دي هغه هم دا دواګانې د دې بوټو نه جوړوي په هغوی سره کارخانې دي او مشینونه دي ورسره او رنګونه پکې بدلوي تا ته هغه تور شی سپین کړي او هغې نه ګولۍ جوړه کړي پاکټ کې درته بنده کړي ته دا به بل شي دا همغه د بوټي والا دوا ده همغه توره ده هغه چلونه او هغه مشینونه حکیمانو سره نشته نو هغوی درته تور شکل کې پیش کوي او ډاکټران یې درته ښایسته شکل کې پیش کوي ځکه هغوی سره اسباب وی دا علم الطب هم الله آدم علیه السلام ته ښودلو بهرحال آدم علیه السلام ته علم ورکه ملائکو ته هم ورکه الله فرمایل زده مو شو وی زده مو شو ملائکو ته وی شیونه ورته وښوده د هغوی شکلونه او صورتونه یې ورته را پیدا کړه ورته وی وګورئ دا کومو شیونو چې علم مې درکړی هغه دا دي نمونه یې والی ملائکو نه هیر شو فورا ملائک پوه شو چې موږ نه غلطي وشوه د خدای پاک په دربار کې موږ نه ګناه وشو او د خدای قانون دا دی چې څومره ګناه وکړي فورا توبه کې الله یې درته معاف کوي فورا یې توبه کې الله یې درته معاف کوي فورا یې توبه وکړه قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم پوه شو چې موږ کوم زړه کې کومه خبره تېروله چې الله زموږ نه عالمان نه پیدا کوي دا خو موږ په غلط شوي وو د خدای په دربار کې مو غلطي کړې ده الله د ټولو ملائکو توبه قبوله کړه بی آدم علیه السلام ته وفرمیل انبئهم باسمائهم اے آدم علیہ السلام
دوی ته اوس د دې شیونو خبر ورکا د یو شي نوم یې ورته وښوده دی نوم دی دی خاصیت دی دومره عمر دی داسې کار کوي داسې کار کوي شروع شي الله فرمایي چې آدم علیه السلام ورته د ټولو شیونو علم وښوده شیونو نومونه ورته وښودل الله فرمایل ملائکو ته ما تاسو ته نه وې انی اعلم ما لا تعلمون زه په هغه شیونو پوهېږم چې تاسو نه پوهېږئ علما دلته یوه نکته وایي قیمتي چې د آدم علیه السلام کمال او فوقیت الله په ملائکو د بدن په لحاظ نه ښود دی ونه وی چې آدم علیه السلام ځکه اعلی دی سترګې ښایسته دي غوږونه ښایسته دي ژبه ښایسته ده مخې ښایسته دی بدن ښایسته دی طاقتور دی نه بلکې فوقیت د آدم علیه السلام په ملائکو په اعتبار د علم وښوده معلومیږي دا چې د انسان د شرافت او د انسان د عزت سبب د علم نه ښه شی نشته دې وجه نه چاته د علم او د دین قدر معلوم دی هغوی ټول شیونه پرېښي علم طرف ته متوجه شوي دي د حدیث وضاحت دا دی رسول الله مبارک هغه ته به صحابه سړي او زنانه صحابیات راتلې او پیغمبر چې د امت د پلار حیثیت لري نو د رسول الله مبارک نه به څه خبره په ټوله نه نو دا زنانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راله دا څوک وه بعضې محدثین وایي موږ ته د دې زنانه نوم معلوم نه دی او بعضې محدثین وایي چې د دې نوم خوله بنت حکیم خولې نوم او د پلار نوم حکیم یا د دې نوم ام شریک دا زنانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راله وی قربان ما تا ته خپل ځان در بخلی دی او هبه کې مې درکړی معنا ما په نکاح باندې وال رسول الله مبارک ورته وکتل بیا سر مبارک کته که نظر یې مخکته که ښځې ته پته ولګېدله چې حضور هېڅ څه غږ ونه کو نه یې راته دا ووي چې زه تا په نکاح نه او نه یې راته دا ووي چې زه تا په نکاح حضور ډېر هوښیار نو زنانه کېناستېده نو د انصارو نه یو صحابي و انصار هغه چا ته وایي چې څوک مدینه منوره کې اوسېږي د مدینې منورې خلکو ته انصار معنا امداد کوونکي نو د رسول الله مبارک او د صحابو امداد یې کړی او د مکې مکرمې خلک چې مدینه منوره کې اوسېده هغې ته مهاجرین ویل ځکه هغوی هجرت کړه نو یو سړی د انصارو نه پاسېده سی نومو له محدثین وایي وی د ده د نوم موږ ته پته نه لګېږي خو یو سړی د انصارو نه د هغه وفرمیل د الله پیغمبره که ستا ورته ضرورت نه وي نو ما ته په نکاح راکړه نو حضور ورته وفرمیل تا سره څه شی شته زنانه خو بغیر مهره باندې بغیر مهره زنانه سره نکاح خو روانه ده مهر کې به څه ورکې هغه وی قربان هېڅ شی نه لره نو نبي علیه السلام ورته وفرمیل زه کور ته لاړ شه وګوره څه به پیدا کړي نو هغه لاړ ټول کور یې چاڼ که فقیري وه مسکیني وه هېڅ یې پیدا راغی قربان هېڅ مې پیدا نه کړه حضور ورته وی زه لاړ شه که د اوسپنې یو ګوتمه دې پیدا کړه نو خو څه خو راوړه که نه نو هغه لاړه او بیا راغی وی قربان د اوسپنې ګوتمه مې پیدا نه هېڅ شی را سره نشته دا یو لنګ را سره شته نو نیم به د دې شي او نیم به زما شي نو حضور ورته وفرمیل نو ته به په دې لنګ څه کوې ځکه لنګ خو یو دی دا خو نیمېږي نه نو که ته یې اغوندي نو د هغې په کیسه نه رسېږي نو هغې باندې به څه نه وي د دې لنګ نه او که هغې اغوندي زنانه نو تا ته په کیسه حصه نه رسېږي
نو بس هغه خاموش شو. نو کیناستې د ډېره موده ناستو، نو بیا روان شو چې کار ونه شو. نو چې روان شو حضور ته اشاره شوه او نبی علیہ السلام وکتل، نو هغه روانو. یو صحابي ته یې اواز کوه، هغه واپس راوغوښته، وی قرآن کریم درته څه یاد دی که نه؟ څه صورت نیم د سره شتې که نه؟ نو بعضو صحابو ته به صورت یاد و، بعضو ته به صورت به ورسره ولیکلی شوی. معنا د قرآن څه حصه لرې که نه؟ هغه یاد دی، فلانې صورت او فلانې صورت او فلانې صورت راته یاد را سره دی. حضور وی په یاد یې ویلی شي. هغه وی او قربان په یاد وراله راځي. ویزا دا زنانه مې درته په نکاح درکړه په سبب د هغې چې تا سره قرآن کریم. نو د قرآن کریم دومره لوی برکت و، رسول الله مبارک ورته دا زنانه په نکاح باندې ورکړه. دا خو د حدیث وضاحت و. منګ او تاسو ته په دې حدیث کې څلور مسلې دي. یوه مسله ده چې قرآن کریم چې څوک په یاد وای نو د دې ثواب ډیر دی، او کنه چې قرآن ته ګوري او بیا وای د دې ثواب ډیر دی. نو یوه مسله علما دلته دا کوي. دویم نمبر مسله رسول الله مبارک ورته وفرمیل کور ته لاړ شه، د اوسپنې یو ګوتمه وګوره. نو د اوسپنې ګوتمه سړی ځان ته تې ګوتمه جوړولی شي، اغوستلی شي که نه؟ نو دویم نمبر مسله پکې ده. دریم نمبر مسله ده چې رسول الله مبارک دته دا ووی چې تا ته څه قرآن کریم د قرآن حصه د سره شتي، نو مال خو سره نو. رسول الله مبارک د قرآن کریم په مقابله کې دته د قرآن د تعلیم او د قرآن د لوستلو په مقابله کې دته دا بیبي ورکړه. نو آیا قرآن کریم تعلیم او د قرآن حفظ یو سړی خپل بیبي ته په مهر کې ورکولی شي که نه؟ دا درې مسلې. او څلورم نمبر مسله د مهر خبره ده. یو ته مهر معجل و، یو بل ته مهر مؤجل و. یو فوراً به بیبي ته مهر ورکې، دا معجل معنا تلوارګند او تلوار سودا، او مؤجل معنا د نیټې والا. دې باندې به انشاءالله وروستو احادیثو کې بیا بحث راځي، خو دلته د دې حدیث مناسب تاسو دا څلور خبرې. پهله خبره قرآن کریم چې سړی په یاد وای نو د دې ثواب ډیر دی، او کنه قرآن کریم راوال یا ورته ګوري د دې ثواب ډیر دی. نو بعض علما ویلي دي چې څوک قرآن کریم ته ګوري نو د کتلو ثواب یې ډیر دی په نسبت د دې چې په یاد وی وای. یو ډله د علماو دا او دلیل کې یو حدیث ذکر کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی چې څوک قرآن کریم په کتلو وای او بل سړی قرآن کریم په یاد وای نو د دې کتلو والا ثواب دومره ډیر دی لکه د فرض ثواب چې په نفلو باندې سیوال. یو سړی قرآن کریم راوالی او ګوري ورته او بلی په یاد وای نو رسول الله مبارک فرمایي د دې کتون کې ثواب دومره سیوا دی په دې په یاد لستون کې باندې لکه د فرض ثواب چې په نفلو باندې. نو بعض علما دا حدیث دلیل وای او دی وای قرآن کریم ته چې ګوري نو د دې ثواب ډیر دی. بعض علما وای چې نه، څوک چې په یادو قرآن کریم وای نو د دې ثواب ډیر دی. دویم حدیث وای د ابو داود
حدیث کې دا راغلی دی کہ رسول اللہ مبارک فرمائی، دا صحابی فرمائی ابو امامہ دے فرمائی قرآن کریم وائل لو لئیے او دوکا دینے کی تاسو لرا دغه قرآن کریم صحیفی چې کمی زوړند دی او یا تاخونو کی خیدی اللہ پاک اغا زړه ته عذاب نه ورکای چې کم زړه کې قرآن کریم پروتی. رسول دا صحابی فرمائی وی قرآن کریم تلاوت کوي پیاد اسنه سوي چې ما سره قرآن کریم پروت ته تاخ کې دی او الماری کې دی دا د تاسو دوکه نه کی پیاد قرآن وای ځکه هغه زړه ته الله پاک عذاب نه ورکوي چې کم زړه کې قرآن کریم پروت نو دی وای پیاد قرآن کریم وینا ثواب ډیر دی په نسبت د دې چې دن قرآن کریم ته ګوري. دویم نمبر دا دوه ډلې علما عقلی وجوهات هم وایي. یو وجه دا ده چې قرآن کریم ته ګوري نو د ریا نه به بچ، قرآن کریم ته چې ګوري نو غلطیږي به نه، د غلطۍ نه به بچ، نو کې دا فایده ده. او چې په یادو قرآن کریم وای نو د ریا نه به بچ، ځکه چې قرآن کریم راواله او تلاوت پکې کې نو خلک به ګوره د قرآن تلاوت کوي نو د ریا خطره پکې شته، او چې نه په یادو تلاوت کې نو د ریا خطره پکې نشته. نو دا پکې عقلی وجوهات دي. څوک چې وایي په یادو قرآن کریم لوستل افضل دي نو هغوی وایي ریا پکې نشته، او چې څوک وایي کتو کې قرآن کریم ویل افضل دي نو هغوی وایي غلطي پکې نشته، په یادو کې سړی غلط شي. محدثین فیصله کوي چې په یادو قرآن کریم افضل له او که په کتو کې وی دا د اشخاص پورې منحصره ده. که یو سړی قرآن کریم په یادو وی او ذهن ورته مستحضر وي، معنا په توجه وي او صحیح وي، نو بیا په یادو قرآن کریم ویل افضل. او کنه توجه نه برابرېږي او د قرآن کریم راواغست یا په یادو پکې غلطیږي او د ریا نه لري، ریام پکې د ده په زړه کې نه راځي، نو بیا په کتو کې ثواب دی. دا د اشخاصو پورې ده. څوک د قرآن کریم تلاوت کوي نو دا دوه قسمه خلک دي. یو داسې دي چې په یادو قرآن وای نو صحیح وای، شوق سره وای، غلطیږي هم نه او ذهن یې ورته مستحضري، نو د دې ثواب د په یادو سیوا دی. دویم کس داسې دی چې هغه ریا پکې نشته خو په یادو غلطیږي، توجه نه برابرېږي، نو هغه دپاره بیا قرآن کریم ته چې ګوري نو دې کې ثواب دی. نو دا یوه مسله. دویم نمبر مسله هغه دا ده چې سړی د اوسپنې ګوتمه استعمالولی شي که نه. دې حدیث نه خو دا معلومیږي چې د اوسپنې ګوتمه استعمالولو کې څه حرج نشته، ځکه حضور ورته یې ورشه وګوره که د اوسپنې یو ګوتمه دې پیدا کړه نو د اوسپنې یو ګوتمه دې پیدا کړه نو زه به دا زنانه تا ته په نکاح درکړم. د اوسپنې ګوتمه استعمالول روا دي که نه؟ نو علما وایي نه. رسول الله مبارک یو صحابي ولیده د اوسپنې ګوتمه اچولې وه، ګیلټو اوسپنې. حضور ورته وفرمیل د دوزخیانو لباس در باندې ګورم. نو هغه بیا لاړ، نو چې لاړو واپس راغی نو د زړو ګوتمې اچولې وه، بیا یې د زیړه اچولې وه. د پیتلو. نو رسول الله مبارک ولیده ورته فرمایي چې ستانه خو زه د بوتانو ستانه
ما ته د بوتانو بدبوئی راځي. نو هغه وی د الله پیغمبره اوسپنې ګوتمه مې اچولې وه، نو تا وې چې د دوزخیانو لباس تر باندې ګورم. نو چې د پیتلو د زیړو مې واچوله، نو ته وې چې تا نه ما ته د بوتانو بدبوئی راځي، نو کومه ګوتمه استعمال کم؟ حضور ورته وې د سپینو زرو. سپینو زرو. نو زمونږ علما وایي څوک چې ګوتمه استعمالی د سپینو زرو، نه په هغې کې شپږ شرایط پکار دي. شپږ شرطونه چې وي نو ګوتمه به استعمالی، کنې نه به استعمال. یو شرط دا دی دا ګوتمه به د چاندی وي، د اوسپنې، د ګیلټو، د پیتلو، د سونې دا به نه. دویم نمبر شرط دا دی، سړو ته ګورې ښه، ښځو ته هر قسمه روا. دویم نمبر شرط دا دی چې د دې وزن به د شپږو ماسو نه سیوا نه وي. وزن به د دریو ماسو نه، شپږ نه دریو ماسو نه به سیوا نه. دریم نمبر شرط دا دی چې دې کې به غمی نه وي لګېدلی، خپله ذاتي ګوتمه به وي، ټوله به چاندي. څلورم نمبر شرط دا دی په ګس لاس کې به اچي. پنځم نمبر شرط دا دی وزیره ګوته کې به اچي. دې وړې ته کچه ګوته وایي او بیا ورپسې دې ته وزیره ګوته وایي، او ورپسې مینځه او بیا مسواکه او بیا غټ. نو د دې کچې او د دې مینځ ګوتې په مینځ کې چې کومه ګوته ده دې ته وزیره ګوته وایي، دې ته به اچي. شپږم شرط دا دی چې د دې دا مخ نه دی د دې ګوتمې، دا به تلي طرف ته، بار طرف ته به نه وي. دا شپږ شرطونه چې پکې وي نو سړی ګوتمه استعمالولی شي. یو شرط دا دی چې چاندي وی. دویم شرط دا دی چې وزن به د دریو ماسو نه سیوا نه وي. دریم دا دی غمی به پکې نه وي. څلورم شرط دا دی چې ګس لاس وی. پنځم شرط دا دی چې دا وزیره ګوته وی. شپږم شرط دا دی چې مخ به دې تلي طرف. ای ملنګانو چې دا دومره ډېرې ګوتې اچولې دي او دا ملنګي لینډ دی، دا ټول په غلطه دي. اصل کې دوی ته د ملنګ معنا نه ده معلومه. ملنګ څه ته وایي؟ ملنګ فارسی لفظ دی. لنګ فارسی کې ګوټ ته وایي. ملنګ څه معنا؟ د دین په کار کې ځان مه ګوډوه، دین کې چست او چالاک اوسېږه، او دوی هغه کارونه کوي چې کوم د دین سره نقصاني دي. دا ملنګان نه دي، دا دوکماران دي. نو سړي دپاره ګوتمه استعمالول د چاندی خو د دې شپږو شروطو ته اما زنانه استعمالولی شي. دریم نمبر مسله پکې ده چې دې صحابي سره د قرآن کریم حصه و. نو د قرآن کریم تعلیم، د قرآن کریم تلاوت دا زنانه ته په مهر کې ورکولی شي که نه؟ نو امام شافعي رحمه الله وی آو. امام شافعي رحمه الله وی چې خاوند ښځې ته ووایي ما سره نکاح وکړه، ما سره پیسې نشته، زه به تا ته قرآن کریم وښیم. نو نکاح ورسره کولې؟ وی او بالکل صحیح ده. وی ځکه رسول الله مبارک د دې صحابي نکاح چې دا د دې زنانه نکاح د صحابي سره کړې وه د قرآن کریم په مقابله کې. منګ وایو د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی چې نه، د قرآن کریم تعلیم مال نه دی. او قرآن کریم کې الله فرمایي وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ. الله وی زنانه تاسو ته حلالي شوي دي چې تاسو به په مال باندې طلب کوئ، پیسې به زنانه ته په مهر کې ورکئ، او دا خو د قرآن کریم تعلیم دی، دا خو مال نه دی. نو د امام صاحب مسلک اوفق بالقرآن. باقی دا چې دی حدیث کې کم راغلی دي نو دا بعد سببیت لپاره ده. د حدیث دا مقصد دی، د حدیث دا مقصد دی
حضور فرمای چې ما تا ته دا زنانه په نکاح درکړه په دې سبب چې ته د قرآن کریم حافظ یې. دا معنا نه ده چې د قرآن تعلیم په مهر کې ورک، نه، په دې وجه مې قرآن دا بیبي په نکاح باندې درکړه دا زنانه چې ستا بیبي وګرځېده چې ته د قرآن کریم حافظ او عالم یې. د ترجیح وجه ده، داسې نه ده چې دی په مهر کې ورکړه. باقی مهر چې دی دغه ټیم کې د سره نه و، نو مهر معجل و سره نه و، نو د قانون د شریعت موافق مهر معجل مقرر شو. مهر معجل دا معنا چې سموده پس به ورکوي نیټې نه بعد چې نیټې ته ورسي. څلورم نمبر خبره د مهر ده، یو ته مهر معجل وای، یو ته مهر مؤجل وای. مهر معجل دی ته وای چې یو خاوند ښځې ته وای ته ما سره نکاح وکړه، زه به تاله 15,000 روپۍ در کومه، مازدیګر یا ماښام یا ماخوستن پهله به روپۍ در کوم، یا دا دی اوس واله، خو د دې شپې نه به اوړي نه، زم دکان نه رالم، بینک نه رالم. مخې سره د اول نه پیسې ورکول مهر بیبي ته دې ته مهر معجل وای. دیم نمبر مهر مؤجل دی. مهر مؤجل هغې ته وایي چې نیټه مقرر کې، لکه مونږ او تاسو اکثر چې ودونه کوو یا زوی ته واده کوو نو سټام کې ورسره ولیکو د الک د حصې ځمکه او کور به دې زنانه له ورکوو، د الک د حصې کور به دې زنانه له ورکوو، نو دا ورپسې ولیکي. نو د الک حصه به کله میلاویږي چې پلار یې مړ شي، میراث ته وایي که نه، نو چې پلار یې مړ شي نو الک ته به حصه میلاویږي، د هغې نه وروسته به دا حصه چې دی نو زنانه ته سپاري، دې ته مهر مؤجل وایي. نیټې وال نو دا روان، بعضې وخت کې سړي سره هغه ټیم سره پیسې نه وي، مهر نه وي، آینده کې ورسره واده وکړي نو ټیک ده چې زنانه پرې راضي شوه چې زه خیر دی بیا وروستو راکه، یا 15,000 روپۍ مهر دی او ته ورته وې چې اوس را سره نشته، یو کال پس به در کوم، نو ټیک ده چې زنانه پرې راضي وي، د هغې رضا پکې شرط ده. او چې نیټه پکې نه وي او مخې سره یې ورکې دې ته مهر معجل وای. دې باندې انشاءالله وروسته بیا بحث را روان. درود شریف وایه، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد.